نبی علیہ السلام لاسونه داسې وو چې ټول امت ته فایده وه ځکه علما کرام فرمایي وایي یو صحابي وایي نبی علیہ الصلاة والسلام مبارک چې کله وفات شو او په خپل قبر مبارک باندې په لحد کې کېښود نو نبی علیہ الصلاة والسلام مبارک د چا بل نه کړی وایي نبی علیہ السلام مبارک ورته ووایي چې ما خبره د نبی علیہ السلام د فایدې کوله د امت ته د موسته وایي صحابي وایي چې کله نبی علیہ السلام مبارک په قبر مبارک کې کېښود په لحد کې یو لحدي یو شقي لحد او شق خو تاسو ټول پیژنئ لحد هغې ته ویل کېږي چې کنده داسې وباسي او دننه پکې ځای اتراشي او هغې کې مړې دننه ننباسي مشرانو ته پته لګېږي او شق هغې ته ویل کېږي چې سیده کنده وباسي او مړې پکې سیده کېږي دې ته شق ویل کېږي یو لحد دې ته ویل کېږي چې کنده وباسي او دننه ځای اتراشي او مړې پکې دننه وردننه کړي خو سنت ګورئ لحد دی ښه اوس مونږ له لحد نه راځي نو لحد څوک ایستی نه شي الله د مونږ د لحد د تیارو نه وساتي ټول وایي امین وایي نبی علیہ السلام مبارک چې قبر مبارک کې کېښوده نو وفات شو د نبی علیہ السلام مبارک شونډې مبارکې خوځېدې صحابي وایي ما د نبی علیہ السلام مبارک شونډو ته دا غوږ نږدې کړ ما چې نبی علیہ السلام مبارک د وفات نه پس څه وایي نو د نبی علیہ السلام مبارک د خولې نه دا الفاظ راوته اللهم اغفر لامتي اللهم اغفر لامتي الله زما امت ته بخانه وکړه الله زما امت ته بخانه وکړه د وفات نه پس هم زما محترم ما وی دست نبوت داسې لاسونه چې امت دپاره فایده ده او دنیاوي خوشبویي نه ده د نبی علیہ السلام مبارک وجود مبارک معجزه وه د نبی علیہ السلام ټول ذات معجزه وه وی مؤرخین او دغه لیکي سیرت والا لیکي چې نبی علیہ السلام مبارک په کسانو کې ولاړو نو نه ډېر دنګ او نه ډېر چیتو چې د قوم ثمود چې دنګ خلک وو چې په هغې کې به هم نبی علیہ السلام مبارک ودرېده نو دنګ به ترې ښکارېده او چې په چیتو خلک کې هم نبی علیہ السلام مبارک وخېدل د هغې سره به یو شان ښکاره کېده دا د نبی علیہ السلام مبارک ذات دغه وایي نبی علیہ السلام مبارک چې به ترخونه مبارک اوچت کړو نو رڼا به ترې خته او نبی علیہ السلام مبارک د ترخونو مبارکونه به هم خوشبویي تله داسې خوشبویي چې هغه د مشکو د انبرو په شان خوشبویي کوله یو صحابي وایي نبی علیہ السلام مبارک یو کنډول کې اوبه وڅکلې وایي هغه اوبه چې ما خولې ته نږدې کړې ما ته کور والا د شپې وي ستا خولې نه نن یو عجیبه خوشبویي راځي ما وی خوشبویي به څنګه نه راځي نن ما د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې جوټه اوبه څکلي دي او هغه اوبه مې ځان سره محفوظ کړي دي وایي هغه اوبه یو کویې ورته وي په هغې کې واچولې تر کومې پورې چې هغه کویې چلېده د هغې نه به د مشکو د انبرو بوی نه تله زما محترم ما وایي د نبی علیہ السلام ذات معجزه وه ځکه دغه لیکي سیرت والا لیکي چې د نبی علیہ السلام مبارک ذات داسې و چې د نبی علیہ السلام د ذات سورې نو انسان خو چې نور کې ودرېږي یا لیټ ته ودرېږي نو سورې ښکاره کېږي د پیغمبر سورې نو یا ماشي مچان کوم چې ګنده دغه دي دا به د پیغمبر په جسم باندې نه کېناسته ځکه پاک جسم و ډېر داسې جسم و درېخمو جسم و الله په خپل دست قدرت باندې گویا الله ووی ما چې محمد په کومه سانچه کې جوړ کړه هغه سانچه مې ماته کړه ما وی قیامت په سبا شي خو محمد غوندې شخص به پیدا نه شي زما محترم